غله زیات شوي دي چې څونه ګراني زیاتېږي هغه هم غلا ډاکوان په کورونو باندې ټیکونه کوي د کورونو نار سوړي نو دلته کې دا تارونه تاسو وینئ کور د سکیورټي دپاره چې دا تقریبا ډي سي وولټ دی او دا 8000 وولټ جټکه به تعالی درکوي دا ډیوایس دی دا ما خوښ کړو او دا نیم ټیګ والا دی دلته دا ان اف سی خپل د دې دغه دی دا دې سره به دا کیز چې دی دا ما په خیر دا کیز دی دا په دې سره داسې ټچ کې ګرانو کتونکو سلامونه د پښتونخوا هغه ټاون چې هغه تورنځی باباجي صاحب په نوم باندې یادېږي او په دغه تورنځی باباجي صاحب ټاون کې د پېښور مردان صوابع خلکو هم ځان له ځین اخیستی دي او د چارسدې ښه خلکه چې هغوی وي یو پرسکونه ځای ته لاړ شم یا غټې غټې لارې وي نو ما چې څنګه د پښتونخوا ذکر وکړو نو دې وخت کې د ټولې پښتونخوا خلک چې ځان له ښه ځای کې کور لري نو هغه تورنځی ماډل ټاون به ذکر کوي او دلته کې چې راشو د یوې بنګلې ته شاته وګوره نو یو ډېر زبردست ماحول دی خو دلته کې چې زه کم کور ته ورځم دا زموږ د یو ملګري دی صحافتي دغه سره ملګری دی او دلته کې دا د دې ټاون د پراپرټۍ آفس هم دی دلته کې چونکې څوک کور اخلي څوک کور په کرایه باندې اخلي نو په دې کور باندې نن خبرې اترې کوو چې هغه په دې آفس باندې کم شوق هم دی نو شوق سره ګرانو کتونکو دا ګیټ چې کم دی دې ګیټ ته چې ورځئ دا ګیټ دا په بټن باندې کولاویږي بلکې په ریموټ کنټرول باندې خو دې کور کې وي او زه ورته یم چې زه رالمه نو دا هغه ځای نه بټن ووایي کور یې په پړانګو کې دی او دلته کې چې کوم دی نو موږ ته ګیټ کولو شي خو دلته مې یو ډېر مهم سیسټم ولیده چې دې وخت کې پې کار روان دی هغه ډېر زبردست دی او تاسو ته پته ده چې غله زیات شوي دي چې څونه ګراني زیاتېږي هغه هم غلا ډاکوان په کورونو باندې ټیکونه کوي د کورونو نار سوړي نو دلته کې دا تارونه تاسو وینئ ګیر چاپېره دې وخت کې کار روان دی په دې باندې دا یو ډېر زبردست هغه تپوس هم کوو د ټکسلا نه چې کوم دی دا کسان راغلي د ټکسلا نه چې کوم دی نو دا ټیم راغلی دی د هغوی سره هم خبرې اترې کوو خو چې څنګه په ګیټ باندې بټن کولاویږي نو دغه شانتې سی سی ټي وي کیمرې ګیر چاپېره هغه هم لګولي دي خو د هغې باوجود د نور تحفظ دپاره چې کوم دی دا په 400 کې په لومړي ځل وینم خو تاسو چېرته لیدلي وي نو خیر په دې کې کمنټس وکړئ چې چېرته کې داسې چونکې موږ د دې هم قایله نه یو چې ډاکو راشي هغه بجلي ونیسي او مړ شي نه بس هغه هم دغه کوي خو دې کې دا چل دی چې دا به جټکه درکوي او جټکې سره به یې دیوال نه لرې ولي او بس بیا به ذهن کې به دا نه راځي چې زه لاړ شم او په دې ځای کې چې کوم دی نو زه بیا غلا وکړم دا وګوره دې وخت کې باقاعده دا رور لګیا دی او دې چې کوم دی نو دا وګوره دا لینګارن دا سیسټم چې کوم دی نو دا جوړوي او دې کې چې کوم دی نو بیا تارونه راځي دا باقاعده تارونه دې سره چې چا لاس لګي نو ارنې به شروع شي دا ټول سیسټم چې کوم دی نو ګیر چاپېره دلته کې دا دغه کېږي جهانګیر خان ولاړ دی جهانګیر خان دا زه 400 کې نه وینم دا کوم پراجیکټ چې دلته کې روان دی د دې دغه نو څه وایې په دې موقع باندې دا بس الب خانه کوم چې دا نوې دور دی او بس دې سره چې دی نو داسې دا ټیکنالوژي چې دا نو نوې څیزونه راځي او په دې کې چې دی نو اوس دا الکتریک فینس دی دا د کور د سکیورټي دپاره چې دا تقریبا ډي سي وولټ دی او دا 8000 وولټ جټکه به تعالی درکوي نو دې سره چې تا ته په موبایل باندې دی یو نوټیفیکیشن هم درشي چې ستا دا وایرونه چې دا ټچ شو یا څوک یې کټ کوي یا هغې دغه راځي دی دې نه دې سره یو سایرني هغه سایرن هم به جوړ شي چې یاره څوک ما ډسټرب کوي دا کوم وایر چې لګېدلی دا سیسټم دی بس دا لګېدلي دي د کړو نن سبا وخت کې زما په خیال دا ډېر ضروري دی ځکه چې لکه چوکیدار او یو شی پرېږده بل د دې چې کوم د آن کېدو د آف کېدو کوم سیسټم دی نو هم څه په بټن باندې نه دی لکه زه نه منم چې دا څوک داسې آف کړي دې سره خپل ان اف سی چې دی خپل کیز دي چې ته ور نږدې کړې نو دا ډیوایس دی دا وګوره دا ډیوایس دی دا ما خوښ کړو او دا نیم ټیګ والا دی دلته وګوره دا ان اف سی خپل د دې دغه دی دا دې سره به دا کیز چې دی زما په خیال دا کیز دی دا په دې سره داسې ټچ کې دا په دې آن آف کېږي که نو دا به بالکل آن آف کېږي نه نو او زما خپله شوق هم دی داسې چې داسې نوې نوې څیزونه تا را ګیټ خبره وکړه نو ګیټ چې دی چې زه موبایل باندې زه هر ځای کې یم
نو زه تراشي نو زه وګورم کیمرو کې چې طالب خان راغی ته ما ته ګیټ کولاو کړم زه چې هر ځای کې یم نو زه په نیټ باندې چې دی نو دا زه کولاولی شم د دې نه علاوه ما په دغه کې ځایونو په ځایونو باندې په چتونو کې د هیومن باډي سینسر لګولي دي هغه د شپې اکټیو وي د شپې څوک راځي نو ما ته په موبایل باندې نوټیفیکیشن راځي چې یاره یو انسان موومنټ کوي را دننه شو نو هغه ټایم بیا زه کیمرې وګورم ما په مختلف انګلو باندې کیمرې لګولي دي او کیمرې ما بیا داسې لګولي دي چې یو غل راغی چې یاره دلته کې زه غلا کوم او زه به ځان سره ډي وي آر یوسم څنګه چې د بینکونو د دغه د وشي داسې نه ده زما دلته ان وي آر دی او که ډي وي آر دی دواړه شته نه ما یو های کلاس یو بیم لګولی دی یو سیسټم دی چې هغه د دې ځای نه ټول ریکارډینګ وړي او زما کور د دې ځای نه تقریبا 15 کیلومتره کې دی هغه ډیوایس زما په کور کې لګېدلی هلته کې سټور کېږي هلته ورته سکرین هم لګېدلی دی نو که دلته څوک راځي نو که ډي وي آر ګوري نو غل ډي وي آر نشي چې به دلته څوک راغلل او یو ځل را دننه شو د هغه ریکارډینګ بس وشو او هغه به ګرځي خو هغه ډي وي آر نو داسې څیزونه دي چې دا لکه زه زما شوق دی دې څیزونو سره او لګیم په مزه مزه دا کوم بس زه چې بره چت ته ختم ما به پړو کله خپې کېښودې لیټونه به دا خو یو وړه خبره ده که نه دا خو عام کېږي به دا خو ډیوایس یې میلاویږي چې په سټیپونو باندې خېږي هغه لایټونه لګي دا اوس دا ما چې کوم نوی شی وکړو نو دا د دې چې دی نو ډېر ښه رزلټ دی مختلف ځایونو باندې ته داسې دا ډیوایس ما لګولي دي دا خو اوس ورځ ده دا چې شپه نو ما تاسو ته شو کړو چې ته تېرېږي باقاعده ما ته وته ملب خانه ته په دې ځای ورغلې ټیک شو د دې نه علاوه ما یو بیډروم دغه کړی دی چې په هغې کې ما هیټډ بلانکټ چې زه دغه شم زه یم چېرې دا زه ګرمول غواړم دا بیډ یخني نو زه موبایل نه زه هغه ګرم کړم څومره ټمپریچر غواړم څومره ټایم بندول غواړم داسې زما چې په هغه کې څومره سپلټ لګېدلی دی اے سی ګان دي نو هم زه موبایل نه زما کنټرول دی که داسې تاسو انورټر وګورئ څومره میټر نه بجلی خوري نه خوري څونه ولټیج راځي نه راځي نو دا ټول چې زما وای فای نه ټول چې نو زه کنټرول کوم زما شوق دی نور پکې داسې خبرې اوس هلته کې کورونه هر څه میلاویږي پلاټ کورونه میلاویږي پلاټونه میلاویږي مخکې به داسې چې کورونه به هم ډېرو پلاټونه به هم ډېرو اوس تاسو ته څنګه چې پته لګي چې یاره تورنګزی او باټون په چارسده کې یو داسې ټاون دی چې لکه ډېر ټاونونه راغلل او ختم شو کله یو څه مسلې او کله الحمدلله تورنګزی او باټون یو نوم دی او هر سړی راځي ډېر ښه کریم خلک دي پکې ډېر ښه افیسرز دي پکې دلته کې ښه فیملیز دي پکې پلاټونه اوس ډېر کم شوي دي بس هر سړی اوس وایي چې یاره به چارسده کې د دې نه ښه ځای نشته بس هر سړي ځان له نیولې مخکې به پلاټونه خلکو دوباره خرڅول اوس هر سړي پلاټ ځان له نیولې دی رابطه نمبر خو زما رابطه نمبر چې دی 0314 90 98 98 دا زما ګرانو کتونکو څنګه چې دوی ذکر وکړو شوق هم د خو 2012 کې موږ دا موبایل لا پیژندم نو هغه ټیم کې د چې کوم اپ انسټال کړو جهانگیر خانه نو هغه حقیقت دا دی چې ډومبې چې بیلجیم کې ایزی پیسا دا دار څه چې کوم دی نو دا د جهانگیر طرف نو بھائی سره بلې خبرې تر کو اردو په ژبه کې بھائی جان نام کیا ہے کہاں سے تعلق ہے آج فہیم ممتاز نام ہے واقعین سے تعلق ہے واقعین سے 400 میں پہلی بار آپ کر رہے ہیں جی فرسٹ ٹائم ہم 400 میں آئے ہیں پہلے پشاور میں کرتے رہے ہیں پشاور والی سائڈ پہ ہم نے کی ہیں یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہ اعزاز بھی جہانگیر خان کو ملتا ہے کہ 400 میں ہمیں ایک ایسا پروجیکٹ دکھایا ہے کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہم اس کی بھی قائل نہیں کہ ڈاکو آ جائے چوری کر رہے تاکہ وہ وفات ہو جائے نا ہم اس کی قائل نہیں ہے نا نہیں اس سے یہ ہے کہ اگر وہ آئے گا نا تو اس کو کرنٹ لگے گا وہ نہیں آگے آ سکتا ایک تو اس سے کرنٹ لگتا ہے دوسرا اگر تار کاٹے گا بھی تو سائرن بول پڑے گا بندے کو پتہ لگ جائے گا کوئی آ گیا تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی اس پہ کتنا خرچہ ہے اس پہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہے 2.5 سے 2.5 لاکھ ایک گھر پہ 10 مرلے کا ہو یا اس کی 4 دیواری کی نہیں یہ پٹواری کے حساب سے یا نہیں یہ پول اور تاریں ان کا اتنا نہیں ہوتا یہ جو نجازر ہے یہ مہنگا آتا ہے جو یہ مشین ہے نا یہ مہنگی آتی ہے اس کے علاوہ یہ جتنے پول لگیں گے جتنی تار لگے گی اس کے حساب سے پیسے ہوں گے پشاور میں بھی اتنا نہیں ہوا ہے یہ کام پشاور میں بھی زیادہ نہیں ہے کم ہے اور پنڈی میں وہاں پہ آپ کرتے ہیں پنڈی وہاں ٹیکسا میں زیادہ ہے کب سے یہ کر رہے کام یہ ہے تقریباً 2017-16 سے شروع کیا ہے ګرانو کتونکو په 400 کې پړومبني ځل څنګه چې جهانگیر خان وي زما شوق دی او د شوق بیا سمول نه وي چې څنګه دلته دې کور ته راشي او دې کې ګرځي نو خیران بشي
بل دا ګیټ چې د په کوم انداز کې جوړ کړی به ټول تورنځی باندې ټاون کې چې وګرځې دا چې اسې نیولي وي دا ګیټ که نه داسې ریخمي ریخمي ښکاري نو دا په بټن کولاویږي ورسره چې کوم دی دغه ټول سیسټم تاسو وکته خو اصل خبره هغه دغه تارونه چې دا دې وخت کې دا کور چې کوم دی دا سکیور دی او کور هم چې کوم دی دا د سپین په نقشه جوړ شوی دی سپیني کور ورته وایي دې ته دا چې دی کوم انداز کې دی چې دننه ګرځي نو ډېر زبردست دی ځکه مې سره په دې باندې ویډیو کوله انشاءالله د شپې به راځم او د شپې چې جهانګیر خان دا کومې خبرې وکړي نو دا به ورته پریکټیکلي خو هم خیر مننه خوشحاله